کوم ګمراهان دي هغوی ته وایي چې ګورئ تاسو کله د سمندر په دې چپو کې راګیر شئ د الله فضل لټوئ د یو ځای نه بل ځای ته ځئ په دغه کښتو کې ناست یې او د سمندر د منځ ته ورسئ او هلته یو طوفان راشي زلزل راشي هوا راشي او د سمندر دا چپې در باندې راشي او راګیر شئ په دغه چپو کې په دغه تیارو کې الله جل فرمایي یا درنه دغه خپل خدایان ورک شي دغه خپل خدایان درنه بیا ورک شي ستاسو مدد ته بیا نشي راتللی مفسرین ذکر کوي چې د دې مطلب دا یا دا دی چې ضل من تدعون الا اياه ورک شي ستاسو نه هغه څوک چې تاسو به د الله نه علاوه بلل یا دا چې ستاسو نه دا خپل خدایان به هېري چې صرف الله جل شانه د چغې سوري وباسئ خپل خدایان ته نه به هېري چې کوم هم د الله سره شریکول او یا دا چې د کومو خدایانو ته تاسو چغې سوري والئ هغوی ستاسو د مدد نه ورک شول ستاسو مدد ته نشي راتللی ستاسو مدد ته نشي راتللی الله جل فرمایي زما مدد در سره یي زه درنه هغه زلزل و طوفان ختم کړم او کمې کړم خو بیا چې تاسو کله روغ جوړ چې د خپل منزل مقصود ته ورسېږئ نو اعرضتم بیا تاسو اعراض وکئ بیا مخ واړوئ الله جل فرمایي اخر انجام کې دا انسان ډېر ناشکره دی ګوره الله جل څومره انعامات او احسانات کوي او دا انسان بیا هم ناشکر کېږي د الله د نعمتونو چې دی شکر نه ادا کوي الله جل شانه انعامات ډېرې زیات دي دی بیا هم شکر نه ادا کوي روغ بدن یې درکړی د دې شکر دی ادا نه کړو د بدن اجزا یې روغ درکړي د دې شکر دی ادا نه کړو سترګې روغ درکړي دي غوږونه روغ درکړي دي ژبه روغ درکړې ده لاسپې روغ درکړي دي د دې شکر دی ادا نه کړو الله وکاله الانسان کفور انسان ډېر ناشکر